بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی ال سیدنا مولانا محمد. نن زموږ د سیرت کوم پنځلسم کلاس دی. نو په دې کې چې کوم ټاپکونه دي، کوم عنوانات باندې موږ خبرې اترې کوو، پای کې څه خبرې اترې چې دا مخکې شوي هم دي، لکه د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه په باره کې او د ابن سوریه باره کې. نن یو شخصیت باره کې موږ خبره کوو، دا هم دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه. فارسی د ځکه وایي چې دا د فارس ایران نه چې دی نه دا راغلی او په کوم طریقه باندې د اسلام راوړلو واقعه او د حالات بیانو. دی په حدیثو کې سلمان الخیر په نوم باندې هم مشهور دی. سلمان الخیر یعنی چې دا داسې سلمان چې د کې همیشه لپاره غوروالی دی. غوروالی په صحابه کرامو کې د ټول نه زیات عمر والا صحابي دا سلمان فارسی رضی الله عنه دی. ټول نه زیات عمر والا د یو روایت د عمر چې دا 3.5 کال دی، 3.5 کال، او بل روایت او په دې کې لږ اختلاف دی، خو 2.5 کال په دې کې چې دا چا دغه نشته دی او 2.5 کال د عمر 2.5 کال. یو بعض روایتو کې دا هم راځي چې دا د حضرت عیسی علیه السلام د حواریانو او هغې کې لږ دا کمزوره دی، لږ روایت چې دا کمزوره دی. نو دی وایي چې زه د فارس اوسیدونکی وم، فارس ایران د هغې اوسیدونکی وم، او زما پلار چې دا د خپل علاقې هغه یو چودري و مشر و، او زما به یې داسې خیال ساتو لکه څنګه چې د پیغلې جرۍ سړی خیال ساتي، دغه شانتې به یې زما خیال ساتو. او د دوی چې کوم ځای و که نه د هغې نه جي نوم و، جي ورته ویل کېږي، دا هغه جي اوسیدونکی و دی. جي پلار یې دا مالدار سړی و، او پلار چې دی نه دا به یې لکه دی په دې باندې مقرر کړی چې دا کوم د ګرجۍ که نه په هغې کې اور بلیږي، اتشکده چې اتشکده. نو دا لکه موږ چې څنګه دا غواړو که نه مسلمانان چې هر ټایم زموږ عبادتګاه چې نه دا د مسلمانانو نه ډکې وې او هر ټایم په دې کې لکه خلکو عبادت کولی، دغه شان دی هغوی دا غواړي چې د دې اتشکدې کې دا اور نه دا همیشه لپاره بل شي، چې کله لکه په دغې کې خراب حالت په هغوی باندې راشي دغه اور بیا مړ شي. همدغه وجه ده چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم په پیدایش باندې داسې ویو چې قیصر او په کسرا په محلاتو کې هغه اتشکدې چې دا بندې شولې. نو زه خپل پلار مقرر کړه په دې باندې وم چې دا اتشکدې چې دا اتشکده د هغې اور چېرته مړ نه شي. نو زه په دې باندې وم. یو پیره زه د خپل کور په کار باندې د دې اتشکدې نه راووتلم. نو په لاره باندې یو کنیسه وه، کنیسه د نصارو عبادتګاه ته ویلی کېږي. نو هغه عبادتګاه ته زه لاړم چې هغو د خپل رواج مطابق په هغې کې مونځ کوم. نو په ما باندې دا حالت ډېر ښه ولګېدو د هغې، او ما یې چېرې تاسو په دې کې به څنګه دغه چې دا به کوئ، په سبب په اسلام کې سره داخلېږي د دې څه طریقه کار دی؟ نو ما ته وایي چېرې دې خو دا طریقه کار دی، داسې په دې طریقه باندې مونږ خپل مونځ کوو او عبادت کوو. او بیا دې ته تپوس وکړو چېرې د دې اصل چې دا په کوم ځای کې دی؟ نو هغه ته وایي چېرې د دې اصل چې دا په شام کې دی. نو دې اراده وکړله چې زه ځم شام ته. پلار ته چې کله پته ولګېده نو پلار خو لکه مجوسي او د اور عبادت کوونکی و، آتش پرست و. نو هغه دا سلمان چې دی لکه خصم ووهو او وهل څه چې په دې وی تړو وایي چې ته به د کور نه چېرته بهر ته چې دا به نه وځې. خو د خپل یو غلام و، هغه غلام له یې روپۍ ورکړلې چې ته لاړ شه او خلکو ته ووایه چې کله تاسو د دې ځای نه شام ته ځئ، دا عیسایان کله چې تاسو د دې ځای نه شام ته ځئ خپل اصل ځایګي ته کم چې په دغه ځای کې د دین اصل دی، نو هغه ځای ته به تاسو ما د ځان سره بوځئ، هغه تاجرانو ته ووایي. دو د ځان سره دی چې دا روان کو دی، خپل پلار چې دا په زنجیرونو باندې تړلی و، خو چې کله ولاکس خبر ورکړو چې یاره په دې ټایم باندې بدو راځي، نو ده په څه طریقه باندې ځان وباسو د هغه زنجیرونه او لاړو د دوی سره روان شو. کله چې شام ته ورسېدو نو هلته کې یې تپوس وکړو چې د دې دین د ټول نه غټ عالم څوک دی، د ټول نه غټ عالم څوک دی. نو هلته کې ولا خلکو د یو پادري هغه ورکړو چې دا پادري د ټول نه غټ چې دا عالم دی، او زمونږ په تورات دغه باندې په کتاب باندې د ټول نه زیات پوهه چې په دې زمانه کې دا پادري دی. د هغه پادري سره وخت تېروو. خو کله چې دی اولني پادري سره میلاو شو نو ده ته پته ولګېد چې دا دنیا پرست دی، خلکو بوله پیسې ورکولې، خلکو بوله سامان ورکو د دین دپاره، چېرې دا اوس دا په خپل دیني کارونو کې ولګوئ. هغه سړي بله ځان سره دا پیسې جمع کولې او ډېرې هیرې جواهرات او سونې دا یې ډک کړي وې. اووه منګي د هغې نه چې دا ډک کړي لږ معمولي سلوکه اووه دغه چې دا یې ډک کړي وو، مټکې یې ډکې کړې وې. نو کله چې هغه مړ شو
نو د کلی علاقه خلک د دغه سړي د کفن د فند لپاره چندارغ د فادری لپاره او ډیر په عزت باندې دغه جنازه کوله نو دی سلمان ورته چې تاسو د دې پادری دومره زیات عزت کوئ احترام کوئ د خو دنیا پرسته خلکو دې تاسو سره ګوته نو هغه د غیر او بسل هغه منګي او بسل چې دا ګور دا منګي ټول د سرو زرو د سپینو زرو ډکړي او تاسو چې کوم راز نیاز ورکړل د دین د لپاره خو نه دی لګوري نو هغه ټول هر څه ورته ښکارا کړل د خلکو ډیر زیات بدی شو دی او دونه یو کنه چې یو روایت کې راځي چې ਸੰسار کو بلکې چې وایي سيزو او خخم نکو بیا د دینه بعد سلمان وی چیرزه بل راهب پزم نو دویم راهب سره چې د میلاو شو کنه نو هغه ډیر زیات لکه عبادت گزارو او ډیر زیات مونږ گزارو او د خپل وخت د سره چې دنده تیرو اولنې چې دنده لکه دنیادارو دویم هغه آخرت والا سره و ډیر زیات برابر نو چې کله د هغه سره وخت تیر کو داغه د مرګ وخت را نږدې شو نو دور ته چیرې اوس چرته لاړ شم نو هغه ورته چیرې ته دل دغه خو تاسو دغه نه کیږي او موصل دا د زګین نه موصل هغه موصل ته لاړ شه او ال دغه صفته مته ولورل چې ال دغه یو عالم دی هغه عالم سره به ملاو شو ال دغه بتا ته صحیح دین چې دا به ملاوي د ال دغه دغه ته لاړو موصل ته لاړو بیا د موصل کېدو د ال دغه چې کله راهب وفات کېدو نو دا ورته چرته وسه لاړ شم نو دا هغه نه د بل ځای نسبین ورته لیکي نسبین دا هغه نسبین ته لاړو دا څلور زیونه تقریبا د کړل اول شام بیا موصل ته لاړو بیا یو نقشه ان شاء الله تاسو سره بیا ورسته ګروپ کې درولېګم آی کې دا ټول لغه په ترتیب سره لیکل نسبین بیا د دینه بعد چې کنه د ویچره اوس چې کله په دې نسبین کله د عالم سره پاتې شو او داغه د مرګ وخت نږدې شو نور دې چې اوس ته تلاړ شم نور د بل دیګو کو عموریا دا غینمو چې هغه عموریا ته تلاړ شو الته کې بدکا الته کې عالم ورته چې دا عالم سره بته او خپل وخت چې دا هغه سره تیرو دا خپل عبادتونه او دا هر څه چې دا به کول چې کله د دې عموریا غ بادشاہ چې دا مړ کېدا عالم مړ کېدو راهب مړ کېدو نه د مرګ وخت کې تاسو کو چې وځ چرته لاړ شم نور دوی چې دل دکې اوس په دې زمانه کې د دنیا په مخ باندې سوګنيشته ده چې هغه په صحیح دین ابراهیمي باندې نو ته دې څوک چې تلاړ شي یسرب ته مدینه منوره ته یسرب تلاړ شه او الته کې چې نو یو نبی برازي اخرانه نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او هغه په صحیح دین ابراهیمي باندې وي نو چې کله ته هغه خپل لاړ شي دا ملګرتیا چې انده به اختیار کړي نو دې الته کې خلاره ګذر ته معلومه نه او د عربو د سرزمین د سو واقف نو د دغل کې سزما د زیږي تاجرانو هغه تل لکه د عربو ته بخلکو د تجارتي سفرونو چنده بکول نو دورته چې تاسو ما ځان سره بوزي هغه د ځان سره روان کو پلار باندې د غلام رو کو چې د غزم غلام دی او چې راي وستو یې سرب بازار ته ال دغه خرج کو و دې غلام نو د مال اوله کې تاسو وی چې شاهزاده او لکه د پلار لکه ډیر مالدار سره و خو چې کله یې سرب تلور شو نو ال دغه خدای د غلطو خلکو په لاس کو نه هغه د خرج کوي چې دا زمون غلام دی دا نه بده یو غلام سره دا یو آقا سره بیا بل آقا سره بیا بل آقا سره و دې بداو په مدینه منوره کې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته هجرت وکړو او په قباء دغه قباء محله کې چې ده کنه نو هغه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حساب شو نو دی وی چې زما د آقا یو پیرا دی ناسو او زبر په ونه کې ما خپل کار مار کو دا کم کار چې لري کجورو مجرو کار دا مې کوم نو زما د آقا د ترز وې چې لندا راغې او ورته ویل کوي ته خبر شوی د یو کس راغله د مکی مکرمه نه و چې زو پیغمبر یم زما دا خبره ده کنه نو دی وی چې کله ما دا خبره وې دا نو قریب و چې زره دی ولې نه راته شوی خو ما ځان ټینګ کو ورته نو شم په قلار باندې را کوشم اما نن د پوسو کو چې تاسو څه خبره کوله څوک راغله ده دا کم ځای نه راغله څه خبره کوي ناغي مال یو ټکرا کو دي یو ټکر الله غوځي او دې ته وښتم ما دې ته د خپل کار سره کار سره ستا په دې خبرو کې څه کار څوک راغله فرمایي چې نه زبر دې معلومات خامخا کوم کله ورس پرش ولا د کار مار کو نو کله چې دا راهب نه دا عمور یا ورا راهب چې کوم دې چې کله تلو کنه نو د مسلمان فارسی ته درې نه خولوي چې کله ته لاړ شي نو په دې پیغمبر کې بدرې نه خبرې یو نه قداله چې دې به د صدقې مال ته انده بنه قبلې د صدقې مال بنه قبلې دویم دا خبره ده چې دې به د هدیه نه هدیه دا به د هدیه مال به قبلې
او دریم دا چې د دوه اوګو په منځ کې په دې کې دا مهر نبوت ده. نو د وای چې کله زه ورځ ختم شوله ما ځان سره خپل سامان ما جمع کړو امیر هغه سو د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت ته لاړم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه ټیم کې چې نن دا قبا مالک دی کې ناسو نو ما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دغه ورکړل دا مال ملوک مې چیرته د صدقې مال له نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانہ قبول کړو او په خپل باندې یو ونه او سوانه غسل او صحابه کرام من تقسیم کړل چې دا توخله دا توخله نه ما ته پته ورغی چې یو دغه چې نن د غسیل صدقې مال واغسو او په خپل باندې صدقه ونه خړله وی بیا سو موده بعد سورج بعد چې نن ما سمال راجم کو او ما بیا زرن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواله او مورتي چې دا دغری کجوري دي او 100 روپۍ دي دا ماته ست هدیه کړی دي نبی پیغمبر سلام ویلا کجور نه خپل مو خړې او خاطر چې کوم صاحب کرام نه سټول لجنده وکړي ما جره د خبرې خو صحیح شولې اوس درېمه خبره چې نن دا خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اوګي وسنګ د حکومت چې د مهر نبوت چې دا وګورم نیو پیر زور عالم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنازې سره بقی ته تلو جنت البقی کوم چې د مسجد نبوي خواته مقبره ده هغه مقبره ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنازې سره تلو چې کله زه لاړم نو پیغمبر اسلام په ما باندې پوښو پیغمبر اسلام ناسو زره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشاته ناسو ما چې مې چیرې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا وګو په منځ کې د مهر نبوت زوینم خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګی چې دې په دې غرض باندې راغله نو هغه صادر په وګو باندې پروت هغه لري کو نو ما هغه مهر نبوت چې دا ولیدو هغه خپل کو او اسلام چې دا ما په دغه موقع باندې دارو دینه بعد دغه اسلام راوړو خو د خپل آقا په خدمت کې جندا مشغولو د خپل آقا خدمت به کوو به دیو نه دیو چې د خپل آقا په خدمت کې مشغوله مونږ په بدر کې په احد کې د تذکرہ نشته په بدر په احد کې نه شامل شه او دا سلمان فارسی هغه صحابي دي کنه رضی الله تعالی عنہ چې ان شاء الله 15 هجری ته جګل موږ رسو د غزوه خندق احزاب چې کم دي په غزوه خندق کې چې کم خندق کنه لستل شوی د مدینه منورې نه کې چاپیرا د سلمان فارسی له په حکم باندې دغه مشوره باندې چې دا شو ان شاء الله پوره تفصیل به ال بیا راشي نو دیو چې زه د خپل آقا سره وومه هغه به چې پرې خودم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه ته د خپل آقا سره عقد کتابت وکا کتابت دې ته ویلېږي چې لکه یو کس د چا غلامي او د آقا ورته ویا د خپل باندې مطالبه وکي چې را آقا ورته چې ته مال 1 لک روپے راوړه 2 لک راوړه 3 لک راوړه او دا 3 لک روپے چې ته مال راکړو چې تاسو آزاد کما دې ته عقد کتابت ویلېږي مکاتب د غلام ته وي او مکاتب دې سړي ته ویلېږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې ته د سره عقد کتابت وکا نو دوی چې د خپل آقا ته وي چې زبستا سره عقد کتابت وکم په دې شرط باندې چې ته به یو 40 اوقیه سونه به مال راکې 40 اوقیه سونه او دویم چې نه ته به دې وکي چې 300 بوټي چې نه دا بلکې د کجور ولګي او هغه بوټي چې دا به نه حل کې هغه به خصمانه به کې او بیا چې کله هغه راوخیږي او میوه ونیسي بیا به ته زمانه ازالي دا ورته ډېر ګران شپ کې خلو دغه 40 اوقیه سونه د دې 900 کیلو دغه چې دا سونه چې دا رويږي او دویم دا چې لکه 300 بوټي چې کنه دا کجوري وي خلک دری کې بارګي دا مشهور ده و چې کله تا نه حل کو نستان وسیبه خوري لگا چې تا نه حل کو وسیبه دی خوري دا په دون زمانه چې نن دا بعد دا راخیږي او میوي چې دانی سي دراله به عمر علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړ چې ماته خو دې خبر وکړه 40 سوقې سونه او 300 بوټي دایره ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې کم مکو صحابه کرامو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نن دا فرمایل چې تاسو د خپل ور سرمان چې نن دا مدد وکړي 40 بوټي 40 بوټي 40 بوټي دا د خپل ځګونه چې نن دا راوړل او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی تور سلاټ او دا خپل باغ چې نن دا دغه وکنه سر مرته ډوغل چې نن دا وکنه امونګه درځول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لاړو صحابه کرامو سره لاړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې په هغه ډوغلو کې هغه بوټي چې دا کې خودل یو بوټي 300 بوټي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاس مبارک باندې ال دغه نه حل کړ او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ دغه کال باندې چې دغه کال باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوټي نه حل کړ په دغه کال باندې هغه نشول او په دغه کال باندې هغه اوچت شول او په دغه کال باندې هغه میوه مونږولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه خو اوس دا خو وشونه او وس د سرو زرو دا خبره پاتو چې 40 سوقې سونه به دا مونږ کوم ځای ګورو نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناسو په مجلس کې نو یو صحابي هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی هغه مقدار سونه راوړه هغه مقدار باندې سونه راوړه نو د سلمان فارسی عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا ویسا او خپل آقا لورکا
نو هغه چې ما ته هغه 400 اوقې سونه ویل 40 اوقې سونه ویل او دا هم معموله مونږ د کې د دې بس راشي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته ویسا نور کار په الله باندې پرینا وې دې چې کله دغه د ویوړل خپل اقاله ویوړل هغه چې شمار کړل وای قتل کنه وای دل ناغه 40 اوقې سونه چې انده وختله نو په دې طریقه باندې د خپل اقانه دا آزاد شو او دې بیا بدایي کې په غزوه خندق کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره شریک شوی او غزوه خندق غزوه احزاب د یو ټول لغه چې کنه د سلمان فارسی رحمه الله دی هغه د دې څنګه چې د په مشوره باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کناستلو خندق کناستلو صحابه کرام په منځ باندې او الله پاک ټول مدینه منوره او صحابه کرام او مسلمانان دا ټول د پوجا باندې الله پاک دا محفوظ کړو نو په دې د اولنی هجری واقعات نو په اولنی هجری کې یو د سلمان فارسی د اسلام راوړل دا واقعا دا د دینه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم جمعه چې کنه مسجد نبوي داغي تعمیر کړي دا شروع شوه دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او خاص په کم ځای باندې ودرېدل نو پیغمبر اسلام چې دلته کې بمنګه جمعه جوړو او هغه ځای چې کنه آی کې دا دغه ورته خرمن ورته خرمن لکه مطلب کجوري با دغه نه کنه په یوځای کې با کجوري وشولې بیا با کجوري جندا په یوځای کې چې نه دا به داخلي خورولې به او د دې لپاره چې دا وځي شي لکه څنګه چې اوس مونږه دا غنم او جوار او دا وچو دغه شان دیغه بل کجوري جندا وچولې نو دا ځګیو د کجورو د خورول او دا چې کنه دا د دوه یتیمانانو الکانو دیونه سهل نو دیونه سهیل نو دیونه سهل نو او بل سهیل نو الله پاک دې موږ بار بوځي مدینه منورې دا کله چې مدینه منورې د خلک لاند شي کنه نو بیا دغه د زیارت ته ځي نیو زیارت چلے نه په کې د سلمان فارسی د باغ دی نو هغه باغ چې په هغه طریقه باندې کوم پیغمبر سلام لګولو هغه شان دي هغه بوټي چې نن دا اوسم دغري الګه خو دې د کجور منډای خلک د ځنه کجوري موجودي دي دا مخلي هغه باغ چې نن هغه تلل شو څه ټول خبره اتره چې دا مخ ته کیږي او چې دا واقعیت اوس ته دی بیا تاسو کړه لار شي لګي نو تاسو بیا یو خبره دی چې دا وګړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دی باغ ترالو دا هغه باغ چې په کوم کې پیغمبر اسلام په خپل باندې بوټي چې نن دا نه حل کړی دی لګولې دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل سهل او سهیل تا چې تاسو د ازمکه چې د جمعه ته پاره چې دا د کې دي چې موږ د مسلمانانو یو جمعه چې دا و جوړو نو دې سال او سهیل وی چې دا موږ اسفی سبیل الله چې دا درکو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې نه دا خو یتیمانان دي او د دوی مال دې دا موږ دې ناخلو نیو روایت کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق ته تو فرمایل یا ابوبکر صدیق په خپل باندې یو روایت کوي چې مکه ما پرون ویلو ابل ور سبق چې 5000 درهم د سره پاتې شو نو پیغمبر اسلام د دنا په دای کو قبول کړ په مسجد نبوي کې ایا دا چې 10 دینار چې نه دا د دې قیمت چې دا ورکو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه حضرت ابوبکر صدیق د ټول لاولنه جمعه چې دا حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې دا روک کړ نو دغه لپاره د پیسې ورکړي وس دغه زمکه باندې چې کم بوټي موټي ولاړو هغه بوټي چې دا کټ کړل شو او په دغه زمانه کې په دغه ځای باندې د مشرکانو بوتانو هغه بوتان چې دا ختم کړل شو او په خپل باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو دغه دغه کچ خخت نه دي دا خخت چې دا شروع کړل او هغه جوړول او د مسجد نبوي تعمیر چې دا شروع کوم یو روایت کې راځي چې دوی چې کم تعمیر کړو نو هغه تعمیر جننه یو 100 غز چنندا مطلب 100 غز چنندا او غدواله او پلانواله دا سلسل غزو او درې لاس چننه درې بنیادونه چنندا جوړ درې لاس بنیادونه جوړ نو 100 غز چننه دا یعنی مطلب 100 غز وګدو او 100 غز چننه دا پلانو دا جمعه نن سبا چې کوم مسجد نبوي دی کنه یو کتاب د ان شاء الله کچته سمنا کته چې په دې مکتبه کې نو مال هم راوړل نور راکاله نو زه ډیر وخت نه ګرځم بیوت الصحابه نوم دی بیوت الصحابه نوم دی کتاب نو دا یو پروفیسور دی هغه لیکل دی محمد اسماعیل فیصل نوم دی عمران فیصل نوم دی دا کتاب چې نو بدی کې دا لیکلي دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دا وس کوم مسجد نبوي دی کنه د دې د یوې وستنې تاریخ لیکل دی او چې په مسجد نبوي کې څومره تغیرات شوي دي دا شان د ازواج مطهرات په کورونو کې د صحابه کرام په کورونو کې څومره دغري کنه نو هغه ټول لپاره دا کتاب په دې کې دا ټول تفصيلات دا کړی نو ما خو لیدل دی خو دې اشتهر سره نو اکه ته مې چې ته مال دا کوي چې په تعالی راوړم خو کله به وروړي خلار باندې به چته وروړي ها نو د مسجد نبوي خو دغه دار کړي چې سلسله کړو ویم دار چیرې دا 60 غز سلندري پلانوالو او یا غز سلندري وګدوالو
او یا غزه لمبای او شپېته غزه چې دا پلنواله یو قول پکې دا دی د دې بنیادونه چې دي کنه دا خو چې مضبوط او خدای دغه دیوالونه دا کچو او په دې باندې لپاسه د دغه ولګول دا کجورو پانی چې کم دي کنه دای په دې باندې لپاسه ولګولې او ستنې چې دای د کجورو د ونې د تنې نه چې دا ورو کړل د کجورو د تنې نه د دې ستنې جوړ کړل او دا چې د جمعات په باران کې جن دا بار راسېدو ما په دې ټیم کې د مسجد نبوي درې دروازې دي یو دروازه چې کنه دا خو بیت المقدس طرف ته ان شاء الله آینده سبق چې کوم دویمه هجری کې موږ شروع وکړه ناغي کې لولنه د تحویل قبله ده نو لاول خو د بیت الله شریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې چې کنه دا په مسجد حرام کې چې موږ کوو بیت الله شریف ته مخکو خو بیت الله شریف او بیت المقدس په محاذات کې وو بیت المقدس د مخکینی دینونو والا قبله وا د يهوديانو د دوی قبله وا نو چې کله به اسلام دغه د مکه بیت الله شریف ته مکه نو بیت الله شریف ته مو مخرتلو او بیت المقدس ته مو مخرتلو خو چې کله به صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي دغه ته لاړو مدینه مونږ ته لاړو نو قبله دې طرف ته کعبه او دا هغه طرف ته بیت المقدس نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با د يهوديانو د تبه خاطر د پاره او الله پاک ته حکم کړو چې دوی مایل شي دې طرف ته نو شپږ میاشتې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس طرف ته مسکړل دیمه هجری کې بیا تحویل شول ان شاء الله انده سبق بیا دا وایي نو پدې کې درې دروازې چرنده جوړ شوې یو دروازه چې کنه دا غو لکه وس کوم وس د قبلي د دیوال دی دغه مطلب کوم جنازګان مخکې د دیوال نه دغه یو دروازه دغه طرف ته او یو دروازه چې کنه دا دې طرف ته روکل چې کوم طرف ته وس باب الرحمت چې کوم دغه دروازه ده باب الرحمت یعنی ایبن کل داخليږي او درېمه دروازه چې دا نو هغه جوړ کړل چې نن سبا هغه مشهور ده په باب جبريل عليه السلام باندې یو درې دروازې یو قبلي طرف ته دیوال او چې دغه طرف ته یو باب الرحمت چې وسنن سبا کم دی یو باب جبريل دغه درې چې نه دا کله چې بیا بیت الله شریف هغه دغه منسوخ شول دا بیت المقدس کعبه منسوخه شوله نو دغه او بیت الله شریف د منځو کوم شو دغه مخکې دروازه چې کومه دا بند کړل شو او د دې په ځای باندې مخامخ بل دروازه چې دا قائم کړل شو دا درې دروازې اوس نن سبا چې کوم باب الرحمت ته یو باب جبريل او یو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مسجد نبوي دا و کنه اوس نن سبا چې دی کنه الله پاک دې بار بار بوزي او په سلو پنځه کار مخکې ته رومانه لګ هیروم دی خو د کم چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مسجد نبوي دا کم چې د پیغمبر سلام په زمانه کې نو دا هغه کې د ستنې لګیدل دي او هغه ستنې لګیدل چې د سرو زر وبور کړی دي چې ګولډن کلر دغه نو دا هغه دا دغه لیکل دي کنه پای کې لیکل دي چې هاذا مسجد نبی الله صلی الله علیه وسلم چې دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د زمانه کې اوس نن سبا چې کوم مسجد نبوي دی کنه په هغه زمانه کې چې کوم مدینه منوره وا نو هغه ټوله په دې مسجد نبوي کې سره کې رسوي دا ټوله شهر چې لنده مدینه منوره دا بدی کې راغلی شهر د مسجد نبوي توسيع چې کنه دا بار ورشي او پیغمبر اسلام په زمانه کې په اول ځل باندې وشونه بیا په دویم هجری کې په دویم ځل باندې په 7 هجری کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د فتح خیبر نه راغی او مسلمانان ته دا ډیر شو په خیبر کې په دغه باندې مسلمانان ډیر شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې په دې مسجد نبوي کو اوس موږ توسيع کو درې موږ د کو اثر نو لکه دا خراب شو نو بیا دوباره جوړ او دغه لپاره پیغمبر اسلام دا غوښتله چې لکه دې لپاره نور ځای کې دا واخلي یو صحابي زه ولته کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې څوک د سشته چې هغه موږ له داس مکه راکی او هغه به د دې په بدله کې زمانه په جنت کې کور واخلي نو ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو د تربیت کړو کنه د صحابي آرا پاسو ویل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم زه غواړم په جنت کې مې کور خوخته او زه لکه غریب یم او بال بچدار یم او نور مې سنشته دغه ځګې مې چې دار انته واخلي نو لکه زه بس کوم مالک پیسې راکې جو صحیح ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا دا حکم کو نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چرندار پاسیدو او ویل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حکم چې تا د لپاره حکم اعلان وکړو چیرې چې جمعه ته پر ادا ځای ورکو نه ته خدای پاک په جنت کې ځای ورکړي نو که زه پیسې ورکم د دې او دا حکم به زمانه لپاره اعلان به زمانه لپاره وي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته بالکل نو په یو روایت کې چې 10000 درهم د حضرت عثمان رضی الله ورکړل د رسول الله او دې چې ته 10000 درهم واخلا او د ازمکه صحابه کرام ته پریدا ای پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته پرې خدانه او اولنې خخته به پیغمبر سلام په خپل لاس مبارک باندې بیا دویم حضرت ابوبکر دریم حضرت عمر دریم حضرت عثمان او څلورم حضرت علی رضی الله او بیا جو صحابه کرام کارونه شروع کړل بدیږي
ها نو دا د بدویم د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې په 9 هجری کې د بیا د دا او شو توسيع چې دا او شو نه ها او اوس ما تاسو وی کنه چې کم دغه دي کمی نه کیږي کنه نو علي ویم زلدي اولنې چې نه بالکل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر چې کم دی داګې نه او د اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم دغه دي کنه د دې سره د ویم پیری سره د سوچ ولا کنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کم ازواج مطهرات داګې د پارم حجرات جوړ کړل شول کمرې جوړ کړل شول حجرات جوړ کړل شو او په دغه زمانه کې دوه حجرې جندا جوړ شو یو خو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها یو د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها ها او نور جندا بیا وسو جوړ شي اوس چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په کوم ځای کې آرام فرماله نه هغه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها حجره او په کوم ځای کې چې خلک اجالو ته ودیږي او سلام پېښ کوي دا یو روایت کې راځي د حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها داغي کور ده د پای کې لکه داغي حجره ده پای کې دا خلک ولاړي ایو دای کې دار چې د حضرت سودا رضی الله تعالی عنها دا دغدي کله چې ازواج مطهرات وفات شول کنه نو ولید ابن عبد الملک بیا هغه حجرات چې د وران کړ او دای په مسجد نبوي کې بیا داخل کړو د دې نمک کې حضرت عمر رضی الله په زمانه کې هم د دې توسيع چننده شوې ده خو حضرت عمر هم چې نه هغه صرف توسيع وکړه او جمعه په حق انداز باندې پرې خو د مطلب یعنی قسم د کجورو هغه دغه چې تنی چې هغه په پرې خو دري او دغه شانتي لپاس هغه پټ د هر څه پرې خو دل ولکه سب وګړي کو مطلب شاته په څنګه کو بیا د حضرت عثمان په زمانه کې خلک چې نه خو اسلام لکه ډیر ځات خور شو نو هغه د مسجد نبوي بالکل ونړو او مخکینی حالات بالکل ختم کو او بدی کې د دغستنی ولا ګول د سیمټ واستنی ولا ګولې د ګټ واستنی ولا ګولې او نور منقش نگارون دا چې د بغداد صحابه کرام ډیر بد وی پاغه باندې ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا موږ د ګورو موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه زمانه چنده راځي خو حضرت عثمان فرمان چې تاسو دا غواړئ تاسو دا ما باندې خبرې وکړي خو مله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي چې چا د الله پاک د پاره جمعه جوړ کو یا د جمعه مطابق دا کو نو یا خو الله پاک دله د دې مثل کور ورکی یا بوله په جنت کې الله پاک د دې یو محل بول ورکی یا دا چې دې په مثل باندې بوله الله پاک دا ورکی دا دریم نمبر د حضرت عثمان په زمانه کې جوړ شو دا په 29 هجری کې دې شروع شو او په 30 هجری کې دا مکمل شو په 29 هجری په ربیع الاول میاشت کې دا دریم زلو د دین علاوه بیا ولید ابن عبد الملک او تقریبا اعتزل دي زه بیا تاسو یو تصویر شیر کوم نو آی کې بیا تاسو تراشي ان شاء الله او لس میاشتې کې جننده دغه شو په 10 هجری کې دا پوره شو او بیا هر باچا چې کوم کنه بیا د ترکو د آبادی ته انده بګی د شورا او هر باچا چې بیا بدختیدو نه او دا کولوز دا کم خلیفہ دغه چې شافعت دي کنه شافعت دا اوس کوم آبادی دا ټول شافعت کړي نو هغه مدرسې چې مدینه منوره ته پیغمبر اسلام په زمانه کې سونه نو دا غي نیم اړولې دا ټول مسجد نبوي چې کم دی دا پیغمبر اسلام په زمانه کې مسجد نبوي صرف خار نه کو یو کله او معمولی کوته کې دا اوس خو بیا دا غینه ورورو بیا د تیل خورل اوس ټول مسجد نبوي چې نه راغلي بیا دا غینه ورستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لپاره د جنازي منځګي هم په جمعات کې دا جوړ شو کله چې موږ سلام دزو کنه سلام ته دغه لکه مطلب دا خو هغه دغه دي کنه پیغمبر اسلام روزه مبارک بیا ریاض الجنت بیا محراب ده او بیا اخوا چې دغه منبر ده آی باندې اذان چې د کیږي دا نه مخ کې یو لاړو دغه د جنازو چې کنه نو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پر جوړ شوی لاول با چې کله به یو سړي مرګ برانځ دی شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابه کرام راوختو نو پیغمبر سلام به ال دګی ناسو سبا د شو چې پیغمبر سلام ډیر ټیم بځای شو نو بیا با صحابه کرام مندا ګرانو ناوی چیرې کله به یو سړی بیا وفات شو موږ بیا الو پیغمبر اسلام ته چیرې دی باندې انتظار ناراضي خو چې کله بیا یو کس وفات شو هغه بیا لمبو دغه نو پای کې هم پیغمبر اسلام ته تکلیف نو بیا به دوی د څوک چیرې یو ځای په جمعات کې مقرر کو جمعات نه بهر او د دې لپاره چیرې څوک وفات کیږي نو هغه موږ راوړو دلته کې موږ د جنازه چې انده وکړو نو دا د هغه زمانه کې چې انده جوړ شو د دې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نه دا مواخات قائم کړل دغه سره مواخات چې دي کنه د دوه پیری شوې دي مواخات رورولې دی ویل کېږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوه کسانو رورولې به جوړوله د دې لپاره چې یو کس په معاشي تور باندې کمزور و نو چې دا بل کس دغه سره کومک وکي او داغه تل نه غل الله سر کې ودې راوچت کی خو دا په اسلام کې د ټول نه اهم شعبه جنا مواخات دي لکه چې زمونږ کم ملګری نو موږ اکثر دا غواړو کنه چې یو کس که هر څونه دی خو دې زمانه حقته پکار دی بس چې په کم ځای کې دې زمانه اوچتیږي کنه د اثر واجب دی ورته وي دا نه
بلکې صحابه کرامو دا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تعلیم دا ورکو چې بهترین معاشره به نه جوړیږي چې کله یو ورور د بل ورور سره دومره خېګړو کې او دومره داغي سره خو کې چې په خپل خپل باندې ودرېږي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د صحابه کرامو کې دوه پیری موقت کړی دي یو د هجرت د مخ کې کړی دي د هجرت د مخ کې موقت پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه په منځ کې کړو د مهاجرین او صحابه کرامو په منځ کې جندا کړو لکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه چې نه دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د حضرت عمر ورور کړو نه یعنی 18 کسانو ټول او پیغمبر سلام هغه دوت وجوړ کړو حمزه رضی الله عنه د زید رضی الله عنه سره ملګری کړو عثمان غنی رضی الله عنه د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره دا شان زبیر ابن عوام رضی الله عنه د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه سره عبید ابن حارث د بلال ابن رباح سره اخر کې یو صحابي پاتې شو حضرت علی رضی الله عنه پیغمبر علیه الصلاه والسلام تیارو چې الله رسول الله ما خو ملګری نشته نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته چې زما ملګری به تشي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام حضرت علی رضی الله عنه دا موافقت کړ دویم مواخات جنین دا په د هجرت نه بعد په پنځم د هجرت نه پنځم میاشتې بعد د هجرت نه پنځم میاشتې بعد دا مواخات پیغمبر علیه الصلاه والسلام کړو د مهاجر او د انصارو په منځ کې د مهاجرینو او د انصارو په منځ کې او بدی کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ټوټل 70 کسان چې دا جوړه کړو 35 جوړې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مقرر کړې 35 جوړې مقرر کړې پای کې لکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه د خالد ابن زید سره عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه سره ابو عبیده ابن جراح د سعد ابن معاذ او دسه مختلف صحابه کرام دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام د کړو انصارو د دې مواقعاتو د بهترین مثال قائم کو د ایثار بهترین مثال قائم کو چې صحابه کرامو ته وي چې زما دا کاروبار دی کوم چې پاکستان خو هغه ته شروع کا او بل چې دا ماته پرېږم زما دوه کورونه دي یو کور چې نن ستا کوم خو هغه ته واخلا او بل ماته پرېږم دغه شانتي چا به دوه ښځې وي یوې ښځې له به طلاق ورکوي چې کوم ستا ښځه خو کوي هغې ته نکاح وکړه زه بول طلاق ورکړم دونه پورته وکړه صحابه کرامو خو هغه هم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په تربیت کې پاتې شو نو هغه هو د انصارو ډیر زیات شکریا ادا کړله او انصار دې تاسو مولوی تاسو مبارک شي موږ د الله راوخه د بازار موږ بکو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه هغه چې مدینه منوره ته هیڅ وسره نه خو تاجر او بهترین تاجر کله چې د ملګری د سره دغه شو نو د دې وی چې ته ما سره دغه شه ما سره بازار ته لاړ شه او ما سره کار مار کوا او زما کور واخلو دا ولا هغه واخله اینه ما ته سید بازار لراوخه چې زه بازار ته لاړ شم زه بازار نه کوم او دا قزنه خپل کاروبار شروع کو په صحابه کرامو کې ټول مالدار صحابي حضرت عثمان بن بیا حضرت عبدالرحمن ابن عوف جنو او ټول مال صحابه کرامو دغه نه کو قبول نه کو خو د خپل طرفه پیش کو او خپل هر څه جنن دای لکه پاغو باندې کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام په مهاجرین نالل ویل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم انصار خو هم خپل مالونه ولګول خپل وختونه خپل پټي هر څه موږ لرا کړل نو لکه دا ټول ثوابونه خودو زموږ نه واغستل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته سو پوری چې تاسو دوی دعا کوئ نو تاسو به دوی سره په ثواب کې چنده بشریک نو دین دا معلومه شولا چې کم کس د چا سره خو کی کنه نو داغه خبره چنده هیرون لري بګه بلکې تاغه ته دعا وکي نو هغه دعا سره سره خدای پاک داغه اته چې څومره ثواب دي صدقې ور کوي اته څومره ثواب تاسو سره دغه کوي دا ورته دعا وکړه خدای پاک به تعالی دې په شان اجر درکړي د نبی محمد علیه الصلاه والسلام سره چې بچاو خو کړل کنه نبی محمد سلام بلغي بدل ورکول اس بینو کوم دې جزاک الله خیره جزاک الله خیره مطلب دا دی چې الله پاک دې تعالی دې بهترین بدل درکړي په دنیا کې دلم خو بهترین بدل لرکا او په آخرت کې په دې اولنې هجری کې خدا کارونه وشول یو اولنې هجری کې بلکې هغه دا یو د مسجد نبوي تعمیر وشو کنه نو مسجد نبوي دا یوازې د منظر لپاره به صحابه کرامو چې دا باندې استعمالو بلکې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په زمانه کې چې د فیصلو زګیو او جمعاتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بهر نه خلک رالو جدا مهمان خانه و دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعلیم لپاره خلک لګل جدا لکه دغه سکول مدرسه و دغه شان د اصحاب صفه ته انده بګی کېدل صحابه کرام په jihad لتل لدی زنه به تشکیل کېدل د دین خړول لپاره به مختلف ځایونو تل د سره لپاره چې کنه د جمعات په استعمالو مسجد نبوي استعمالو د صحابه کرامو د اجتماع ځای چې د مسجد نبوي او غیر چاپیرا ازواج مطهرات او کوډګوي چې تاسو بیا غو تصویر کې درولېګم چې واړه کورونه د هغه زمانه کم چې دغه لوکټ کې وس په دې هغه د نشته خو د ذکر چیرې د ستې بوا و جمعه چې دا جوړ شو او صحابه کرامو ته وی چیر د بوس موږ بکونو موږ د پاره بخلک څنګه راټولو نو دا اول چې دی کنه اول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعثت نمک کې دوه منځونه وو یو بل سهار منځو او یو بل مازګری منځو د سهار منځو او د مازګری منځو او
بیا چې په هجرت په موقع باندې 15 موضوعونه چې دا فرض ول نو دغه دا شو چیرې دا خلک چې دا به مانځه لپاره موږ څنګه راټولو اول به سره وکنه چې کله به مانځه ټیم شو نو صحابه کرام په ټول جمعه ته راغلل جمعه ته راغلل چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بهر ته وروته جو صحابه کرام به بیا موږ کو د مانځه ټیم بهر چاره چې دا معلوم او صحابه کرام یو پیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام راځم کړل چې د سیسو علامه پکازه چې موږ د پته لګی چې دا وخت د مانځه داخل شوی دی د دې لپاره موږ سوکو نو صحابه کرامو مختلفه مشورې وکړلې یو مشوره پکې دا و چې موږ به دغه چلن دا و ناقوس چلن دا بجاو ناقوس دا د عیسایانو دغه لکه وسه د دې ګرځي او مندرونو چې کنه پای کې یو ټاله غونډه غنټي لګېدلې نو چې کله هغه نه وځو هغه غنټې لدې څخه ټکر راوځي دا مختلف आवाज نو دوی چې دا ناقوس دا موږ د خوبه نو خلکو د پته لګي چې دا د مانځه وخت جو راځي به نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا خونه رسي زکه چې دی کو خدای د سره سره مشابهت ده دا د عیسایانو سره مشابهت ده یو صحابي په کې دا مشوره کړل چې موږ بوق به بجاو بوق چې دا بیګل ته ویل کېږي بیګل به بجاو جو هغه بیګل چې موږ بجاو جو خلک په پته لګي جو راځي به جمعه ته پیغمبر اسلام نه دا خو د يهودو طریقه ده يهود چې کوي جو چا په کې وی چې یاره د سل وکاو چې به وځي کې به موږ چې مازه ټیم کې جو اور به بلو خلک به ورته ګوري ته راځي به جمعه ته نبی عمر علیه الصلاۃ والسلام چې نه دا خود اتش پرستو دغه داغو علامه ده نو صاحب کرام ټول پریشان او چر اوس سبا کیږي بس وخت لندا قدم شو د مشورې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صاحب کرام برخاست کړ او څه فیصله ونه شو کوړ ته لاړل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خبره اثر ډیر زیات لري کنه په یو صحابي باندې وشو عبد الله ابن زید ابن عبد ربه دا باندې کسان دي کنه چې کله هغه فکر منی کنه نو خدای پاک داو پړه کې خبره اچي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پړه کې هم خبره وا صحابه کرام هم ډیر جنین دالک فکر منو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خبره لپاره خلق راځم کړل او هیڅ یو فیصله ونه شو مجلس برخا شو د ټول نزيات غم جنین دی عبد الله ابن زید ابن عبد ربی سره دوی چې زه د شپې ملاسو مخوب ینم په خوب کې یو کس ماول چې هغه شین صادر ځان تا وکړل نو دا غسر یو بیګل دی نو مارته چې لګا دا بیګل ته خرڅه نو چې نه زه خو نه کړم ته پیسې چل کې نو چې دا منګ دغه کو موز له خلک راغواړو دا هغه موز د اعلان د لپاره به منګ دا وهوبو د دې لپاره ته دا به ما باندې راخرڅ کا جو هغه ماته وی چې تا د دې نه زه بهتر طریقه ونه خېم چې خلک ته لاګي د لپاره چې دا را تحقیق را بلایبه نو دې دا خوري راخه خبره وو خیراته ما ورته آزاد کلمات وقول الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله او بیا چې کله وي د خپل ځین لک اخوا شو نو ورته د اقامت کلمات وقول او پرې کې د حي على الفلاح نو قد قامت الصلاه دا ورته وقول سهار شو د په منډه منډه باندې لاړو پیغمبر اسلام خواله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوب بیان کو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل ان هذا لرؤيا حق ان شاء الله تعالی تبرکن الله پاک پیغمبر اسلام ان شاء الله وي چې دا ډېر حق خوب دی او ورته چې ته دا حضرت بلال رضی الله عنه توخیا چې دا اواز یې دا چونکی تیز دی نو تا ته دا کلمات وخیا چې هغه د اذان وي نو اولنې اذان حضرت بلال رضی الله عنه چې دا وي خلکا خوب چې دا دي صحابي دلوخه حضرت عبد الله ابن زید بلال ابن رباح رضی الله تعالی عنہ دا وي چې کله بلال رضی الله اذان شروع کړ د مسجد نبوي په چھت باندې ودرېدو او आवाज شروع کو نو حضرت عمر رضی الله عنه چې کله आवाज اورید نو رامن ټکل کونه یو روایت کې دی چې صادری چرندې د کړهو لکه مطلب ملاسو نو صادری ودان په راکاګو او را روانو یو روایت کې دی چې لنګ راکاګو او روانو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی والذي بعثك بالحق لقد رايت الذي مثل ما لقد رايت مثل الذي راى چې په هغه ذات مې قسم چې په حق سره لګره د څه خو مام لیدل دی بیګا او مام دا کلمات دا بیګا دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فلله الحمد چې دا د الله پاک تعریفونه دي چې الله پاک ستا خبره چې دا هم زموږ خبره تر راوسته او دا خبره چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کړه نو دین بیا اذان ابتدا چې دا هم په اوله هجری کې دا وشول بل پدې دای کې څه شو لګنه پدې اولنې هجری کې جبل کم شو چې مخکې دا خبره شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته تشریف راوړو نو د مدینه منوره نه غیر چا پیرا د يهودانو قبيله وي
يهوديانو قبيله وي چې پای کې درې قسمه يهوديان یعنی درې خاندانونو والا بنو نذیر قبيله بنو نذیر او بنو قریظه او بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظه او بنو قینقاع دا جدي نو دا د مدینه منورې نه ګرځا پیر اوسیدل کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته راغی دوی ته پته ولګی نو په دې کې چې کم صحیح خلکو هم راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبره اتل وکړه خو پیغمبر اسلام وی چې موږ دل کې وسرالو دي چې دا نو اوس وګوره په دې کې خلاول يهوديانو او د نور دینه اوس او خزرج ولا په قسم مشرکانو وسه نه به مسلمانان راغلل نو دا مسلمانان او کافران او مشرکان چې اوس مسلمانان شوي دي دا په یو ځای کې وخت لري نو دوی په یو ځای کې وخت رول لپاره د سفارس قانون پکار دی څه طریقه پکار ده چې په کوم طریقه باندې موږ دیو بل سره جندا بره انسان بکو نو د دې لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د يهودو خلق راجم کړل او د دوی سره یو معاهده وکړه چې هغه ته لیکي میثاق مدینه یلکه دا کوم لکان چې په سکولونو کې دي نو تاسو په مخه لګی چې میثاق مدینه کې 14 نکات لیکي نو هغه میثاق مدینه دا د چیرې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې صحابه کرامو سره او د يهوديانو د خلکو سره غیر چا پیره چې هم خلکو کنه نه هغه راجم کړل د دې لپاره چې موږ یو اجتماعي تور باندې یو طریقه درې انسان موږ خپل وځو کو چیرې سبق او سبق نه کو په کوم طریقه باندې موږ جنگ تیرو نو پای کې یو څو خبرې وي یو دا کنه چې کم د قصاص او د خون بها چې کم طریقې د مخ نه روان دي او لکه مطلب په تورات کې دا حکم چې وکتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس چې یو سړی قتل شو دای په ځل کې په بل قتل ولګي سترګه د سترګې په بدل کې یا دغه شانته د خون بها دی چې کم دی نو چې کم علاقه کې دغه شنو هغه خلک بلاګي هغه دی ته انده ور کوي ویم دا چې لکه عدل او انصاف دا به هر چا سره جنده بکیږي کچته د یو جماعت سره چې نن دا لکه قید کړی شو د هغه جماعت خلک جنده بفیدی ور کوي بل جماعت نه بفیدی جنده بناخلي ویم دا چیرې د ظلم او د فساد خلاف جنده بټول متفق وي یو کس سرنده بلکا دغه نه کچته مطلب یو سړی ګناه وکړو نا کا زماز وې همي د دز وې همي د دز وې همي نا د بس سزا ور کولې کې بدی کې بټول یو شانتي بدی کې بدغه نه ګوردا میثاق مدینه چې کله بیا ورستو جنگونه شوي دي کنه د کم د مدینه مولود خلکو خپل مېس کې لکه غزوه عذاب بیا غزوه بنو قریظه او دا د دې وجه شي چې دوه معاهده ماته کړی و ورستو بیا ان شاء الله 5 هجری کې بیا دا خبرې ته انده براشي بل دا کنه چې یو په دا خبرو شو چې مسلمان با د بل مسلمان د هیڅ کافر سره با د مقابله کول دا مجاز دی چې په مقابله کې دی قتل کی پوه یعنی مطلب چې مسلمان لګي او بل مسلمان ورکي نو دا کافر به داغه ملګرتیا منه کوي پوه کبه مدینه منوره باندې حمله کوله نو په کار دا چې ټول خلک به دغه ملګرتیا به کتاب نه چې دا مسلمان دی يهودي دی بل او که ادنا مسلمان پناهي ورکړه نو دا به سي لکه اعلی سره جندا پناهي ورکړي مطلب مساوات پي چې لکه ټول وا دغه وکي یو شان به ټول که یو کس پناهي ورکول کاغه مشر او ککشر دا پناهي وقبولې بل نه کچرته د بهر نه سخل کرالل او په مسلمانانو باندې حمله کوله نو د يهود با دغه ملګرتیا باندې کوي يهود به دغه ملګرتیا نه کوي او چې کله د يهود ملګرتیا شروع کړه داغې نه غزوه بنو قریظه غزوه عذاب کې ان شاء الله راشي دغه بل دا چې لکه د جنگ په وخت بعد يهوديانو د جان مال حفاظت باب مسلمانانو باندې وي مطلب ہے چې د جنگ راځي کنه يهوديانو حفاظت باب مسلمانانو باندې د مسلمانانو خلاف د مدد اجازه بني بل دا چې لکه کم قبایل چې هغه په دې عهد کې شریک دي نو کپدی کې یو قبيله د دې سره جدایي اختیاري ده دینه نو اب اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازه تخلی دا اجازه نه بغیر چې دا ویل کی که اجازه نه وغسنو بیا نه وجوده کیږي دینه او نور ډیر شي خبرې ته اندای په کوکه مسلمانانو سره رسول کوي نو که يهوديانو ته مسلمان د چا سره رسول هوږي نو يهوديان هم هغه سره رسول ته اندا بکي او کم مسلمان ولګي دو او يهودي مړکو دا مسلمان بلای په بدله کې قتل ولګي که يهودي ولګي مسلمان قتل کوون دی يهودي بلای په بدله قتل ولګي دا خبره اتر جندا وشولې او بل غټه خبره پکې دا وشوله چې کله څه خبره راشي چې پای کې تاسو د خپل منځ کې دخل کو جګړې نو پای کې تاسو فیصل مار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جندا مقرر کوي دا سوال له نو کا جندا تقریبا دا وشو او پدې کې بنو نذیر او بنو قریظه بنو قینقاع دا جندا بکیو او ما تاسو وی غواړم چې لکه بیا چې څومره فساد نه قرشه نه هغه د معاهده د عهد او د فسداري نه کول دوی نه
ها یو په دې اولنې هجري کې دا وشو بل په اولنې هجري کې متفرق واقعات دا شروع کنا چې هغه کم اولنې اول سبق چې موږ ویلو چې واسلام دا چا اولنې کور کې چې نه قدمونه کې خو کلثوم ابن هدم کلثوم ابن هدم په اولنې هجري کې چې دا وفات شو بل اسد ابن زراره اوله کې چې کم ویل شو هغه اسد ابن زراره د په اولنې هجري کې چې دا وفات شو او د پیغمبر اسلام دو دشمنان چې پیغمبر اسلام ته ډېر غټ نقصان چې اندار رسو او لس کسان چې پیغمبر اسلام په مکه مکرمه کې ډېر نقصان رسول دي پای کې یو ولید ابن مغیره یو عاص ابن وائل دا الله پاک په دې اولنې هجري کې جندا مړ کړل او په دغه کال باندې چې کله پیغمبر اسلام مدینه منوره ته ورسېدو د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها رخصتی مشوله یعنی د هجرت نمخ کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره دین نکاح شو یو روایت کوي شپږ کال عمر کې بلکې راځي وو کال عمر کې او بیا رخصتی چې دا نه کال په عمر کې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هجرت نو اتلس میاشتې بعد چې دا وشو په دویم هجري کې تقریبا بل په دې هجرت نو وروسته چې کله مسلمانان مدینه منوره ته رالل نو په مدینه منوره کې یو خدا چې لکه او به ډېر زیات خرابې وي او یو چې نو په هر چا باندې پته برات لگا نو دا تبي لپاره پیغمبر علیه الصلاه والسلام دعا دیو نه خلکو به مدینه منوره ته یثرب چې دا ویلګي کې دته بوجاله چې مدینه منوره ته بسوک راغی بس په دمانه بته چې دا برات لنا نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام دعا وکړه او پیغمبر علیه الصلاه والسلام دراتلو د وجنه د مدینه منوره هغه ابو هوا دومره خوشگوار شو لګنه چې خدای پاک دې بار بابودي چې تاسو کله مکه مکرمه ته لاړ شئ کنه په مکه مکرمه کې تاسو وخت تیر کړئ اداګه نبی خلک مدینه منوره ته لاړ شي چې راځي واپس ځي ځکه الله انسان چې کمزله خوشاله دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د دعا برکت ده ها چې مدینه منوره کې خلک دې سیده ځلې بوج او الله کې جلړ چې خزړه خوشاله خدای په ګزاره سوداګانو کې راوږي بل دا چې دا هغه زمانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعا د برکت نه دا هغه ذکر لګل تاسو مکه مکرمه کې دکان ته لاړ شئ او مدینه منوره کې دکان ته لاړ تاسو واضح فرق مې راوشي بل په مدینه منوره کې ته رواني کنه په روډ باندې اوړې مسجد نبی دې دلته نه تا یو ټیکسي والي ته په دې سره ځلان دا اخو دې کې بتاته اشاره کوي چې تا وړ هغه دې کې به ته ودرېږي کنه دا هوی دغري او بل چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته راغی نو او بل ډېر زیات لکه ترخی وي صرف یو دا غیر مو بیری روما نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام لبداغه نو او به چنده باور کړی دا یو يهودي او داغه دا کوه نو هغه ته په ډول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وبوړي کیږي نو وی چیرې دا خو دا باندې کوي دا وب باندې وړي دي ځنه نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام پریشان او صحابه کرام پریشان چې زماره کوینه د دې کوینه چې نن دا وب باندې وړي نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته حضرت عثمان غنی رضی الله عنه عرض وکړو چې اله رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا دا واخله منصبي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې کدا دا واغستل د جنت هغه چشمه به خدای پاک تعالی کې جنت چینه به تعالی خدای پاک دې په وسکې درکې هغه پیسې دا لور کړې او دا غنې دا واغستل او دا د مسلمانانو د لپاره دا وقف کړل بیري روما چې کله تاسو زیارت لته یو زیارت پکې د بیري روما مسجد نبوي اخوا د اشاره ورته کړل چې دا دغه نو خدای نشته ها دا وشو د مدینه منوره حالات په یو اولنې هجري کې دا کارونه شو دا په مدینه منوره کې وشو اوس ټیم ختم دی یو 15 شپږ منټه عالم صحیح ده تاسو ما 12 بجې ویلو خو یو 15 شپږ منټه خبره پوره شي ها نو دا خو د مدینه منوره کې دا کارونه وشول اوس ال د کې په مکه مکرمه کې سہالتو نو په مکه مکرمه کې چې خلکو د پته ولګي چې را دا خو لکه د سي مسلمانان تری دي او دوی د په قلاره باندې زمونږ نسا واخلي او دوی په قلاره باندې سي ال د کې وي نو دوی ډیر زیات تلن دا لکه په تیش کیو او ډیر زیات لکه په شوش پنځ کو چې لکه دا به دوی سګي او سي چل موږ د دوی سره وکړو نو دوی چې نو دا یو خط ولیکو او په هغه خط ولیکو عبد الله ابن ابي عبد الله ابن ابي دا یو کس رئیس المنافقین او د لکه ډیر زیات لکه سردارو دریو او ډیر زیات خلکو به فیصله مېسلې کولې او پیغمبر علیه الصلاه والسلام مدینه منوره ته نه راغله نو خلکو بدل تاجپوشي کړو د خپل بچا جوړ کړو او چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام مدینه منوره ته راغی نو خلک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری شول عبد الله ابن ابي پسله کې دا دغه راغی چې د زمانه هغه بچای واغستله نو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره بوغ حسد کینا دا ترنده شروع کړه ډیر زیات بغض حسد کینه دا وسره شروع کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر محاذ کې انداوا نقصان به رسول سوره منافقون دغه مبارک نازل شوه دا ویډیو کنه لا یخرجن الاعز منها الاذل لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل
نو کافرانو دی عبد الله ابن ابي ته خط ولګو چې تاسو مونږ ته پته لګیدلی دا چې زمونږ نه خلک تختیدل دی دغه کې او تاسو دا و مددونه کوي او خپل کورونه ور کړی جو دا کوي هغه کوي نو په خدای قسم کا تاسو یا خو هغه په خپل باندې وباسي یا وسره جنگ وکي او کوی نه کړلا نو موږ بدل شو کنه او تاسو سره بدل شي جنگونه وکړو چې تاسو ټول سړی چې دا به قتل کومه او تاسو د خزو عزتونه چې دا به موږ ختم کو کله چې دا خط ورسېدو عبد الله ابن ابي ته نو هغه خو از مخکنه چې دا لکه دغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځواني حمله چې دا کوله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې دینه د معنی بچایي واغسله نو دې لاړلو دغه ته او مدینه د مکه مکرمه ته اراده وکړه چې زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګی چې د څه طریقه شوی دا نو بیا سم دیوم راوغتو او نور انصار هم راوغتل او پوه خپل په خبره باندې چې دا خلک وګوره د بهار زم راځي په تاسو باندې او تاسو دا غو ملګرتیا کوي تاسو دا غو سره ملګرتیا کوي تاسو زمو سره جنگونه کوي نو دا خو د مکه مکرمه خلک د دوه خو بلار شي تاسو خزه تاسو بچي تاسو جیدادونه دا خو بل لګي چې کله هغه لار شي نو تاسو بیا څه کیږي او تاسو د دې خبره نه قلار ته تاسو دا غو ملګرتیا مکوي نو عبد الله ابن ابي خو په دغه موقع باندې چې نه قلار شو خو لکه وی چې نه زه قلاري کوم نو بیا چې نه لاړو او دغه ته د قریش خواته لاړو او ال دکې مسجد حرام ته چې دا ورسېدو او ال دکې د سره امیه ابن خلف چې داغه ملمه ته جوړ شو او سعد رضی الله عنه چې دا هم تلو د سره الله کې د ابو جهل سره چې دا ملاقات شو او ابو جهل چې نه هغه ته چیرته د سه په اطمینان سره طواف کې دل کې کم ځای راغله وسکه نو او دغه ته وی دی امیه ابن خلف د جدادي منافقان لا او دي خراب خلق لتا پناي ور کړی دا نا ورته چې موږ خدای د پاره راغلو چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا کړې او تاسو وستلره او موږ چې د دې نه منع کوو او کته د دې طواف نه منع کړم تا دې طواف نه منع کړم نو دې نه بهترین کم څه چې یعنی تاسو تجارتي سفرونه دا ټول زموږ په طرف باندې کیږي نو تاسو باندې موږ هغه تجارتي سفرونه چې دا به موږ منع کوو او تاسو دې طرف ته به یو قافله ته دا ونه راځي بیا قریش دین دا مسلمان ته چرته سو دقیقې مو تاسو مغرور کېږئ مو په دې باندې او ان شاء الله موږ به درځو د کافرانو ورته او موږ به تاسو ټول مدینه منوره چې دا به موږ ختمو او په دې طریقه باندې دوی د قریش له دغه خلکو له د دمکانې مرکانې چې دا ورکول او په دې باندې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګیدله نو پیغمبر اسلام وی چې دا کافران په موږ باندې راځي حمله وکړي نو مخکې دینا چې دوی په موږ باندې حمله وکړي او مسلمانان ختم کړي د دې لپاره چې دا سکول پکړ دي الله پاک بیا جنگ اجازه چې نه ده ورکو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دین مخکې ډیر زیات یریدو با چې دا خلک چترانه شو موږ باندې حمله ونه کی لکه یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا په خوب فکو آرام فرمای او بدی کې چې دا سکش کلب وشول پیغمبر صلی الله علیه وسلم له خوب نو ورتلو دی د حضرت عائشہ فرمای چې پیغمبر سلام فرمایل چې زما له غوړي چر څوک دي سوی په صحابه کرامو کې چې هغه زما څوکیداری ته نه وکړل ها چې زه په قلاره باندې خوب وکم وېسو لږ وخت بعد چې اواز اوس مونږ باندې موږ ته پوښتنه وکړو چې وسعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ سره پر راغلی د دې لپاره ما پړګی دارا د چیر زورا شمو تاسو حفاظت چنده کوم تاسو نقصان درونه نه سي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته دعا وکړه او بیا پیغمبر سلام وته شو د دغه نه بعد پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیا چې کله بوده کېدو با صحابه کرام په پیرا باندې ولاړ پیرا به کوله چې پیغمبر سلام څخه نقصان نه راسي بیا الله پاک ایتو نظر کړ والله يعصمك من الناس چې الله پاک به تا د دې خلکو نه چنده بچی با نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیا څوکیداری چنده به څوک نه ودرول او چې کله دې کافرانو د حالاتو نو صحابه کرام دغه وجره سي چلو کو نو بیا په دویمه هجری کې هغه ته د جنگ اجازه ملو شو او په لولنی هجری کوم جنگونه چې دا شو واړه واړه ان شاء الله بیا انده سبق کې بیا وایي چې غزوه ته وایي سریه ته وایي څومره غزوه چي دي څومره سریه چي دي نه په دامن توفیق راکړي ان شاء الله دا اولنی هجری کې دا ختم شو ان شاء الله دویمه هجری بیا آینده سبق بیا شروع کیږي